وای مکی مکرمه کې چې میندو بچو د کول او زنګول به جوټه ورکول به بچیو دشا زما در سره دا سیمینه ده لکه قریش د عثمان ابن عفان سره څنګه مینه ساتي. عثمان رضی الله عنه ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه شان وی زما حبیب چې طواف نه کړي زم طواف نکو. دا الله حبیب چې کله ورسېدو او د حدیبی په مقام کې دیر شو، دا الله حبیب څوک دی چې قریش ته زما دا پیغام یوسي چې زه د الله د کور د زیارت او د عمرې د پاره راغلم. عمر رضی الله عنه له تاسو لاړ شئ. نه ورته زما سختی خدا الله حبیب تاسو ته معلومه ده، نو مال بسوک پناهی را نکی یو کس در تخیر دا کار باغیو کی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ورتو خیلو پا عربو کې داسې سړی نو چې داغه په غاړه کې د دې احسانات الله معلوم ورکړو او هر چا سره خېګړې کړې وي. دیو جن علماء لیکلي موږ د عثمان رضی الله عنه په مناقب دو درې پیری بیان شو. نلته اهل علم یو شعر ذکر کړي لکه زموږ د زنانه چې بچیو د کای نو جوټه ور کوي اسولوي هغه سره بچیو د شی عادت شي. نو مکی مکرمه کې چې میندو بچو د کول او زنګول به جوټه ور کوله به بچیو دشا زما در سره دا سیمینه ده لکه قریش د عثمان ابن عفان سره څنګه مینه ساتي. نو حضرت عثمان رضی الله عنه لاړو خپل یو تربور زر کتو نزان له مخ له سور کو پنائی ولا ورکا او هغه ګرځېدو دا شعر وی اقبل وادبر ولا تخف احدا بنو سعید اعزت الحرم. وی ګرځ مخ کې رست ټول حرم کې زمون خاندان دا د حرم عزتمن خاندان دی. عثمان رضی الله عنه د ابو سفیان او د قریش د سردارانو سره ملاو شو او د الله د حبیب خط ورته واورولو یو سره ملاو شو. ناغی خبرو نه منله اپدی خبر اکلکو چې سکال بن راځي ابه ورتوي کې چریته طواف کې نو راشد الله په کور کې طواف وکا. عثمان رضی الله عنه ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه شان وی زما حبیب چې طواف نه کړي زم طواف نکو. او دی کې دا افواح خورش دی درې عثمان رضی الله عنه اشاره کړو نو افواح ورشوا چې مشرکان عثمان رضی الله عنه شهید کو. الله حبیب ډېر پریشان شو چې قاصد خو څوک وجه نه دا خدای ډېر ناروا کار وکړو. نو صحابه کرام را جمع کل بیعت ور سره کولو. الله حبیب د کیکر دونه د لاندې سو ناسو دا بیعت پسو مختلف الفاظ راغلي وی ترغی بزونا یا به شهیدان کیګو یا به عثمان رضی الله عنه د وینو سکو بدل باخلو. ادي طرف تم توجه کوي غیب دان سوک دے لسمله کې نبی رسول الله په حدیبیه کې ناس ته پینزل لسو یا سوار لسو صحابه کرام ور سره دي. خود عثمان رضی الله عنه د مرګ او د شهادت او د ژوند پته نه لګي. نن چې څوک داوی کوي چې شعر وکښوي زیر او باسم، سو کوئی قسمت معلومو، سو کوئی تعویذونه راو باسم، دا دروغجن دي. د تمام کائنات او سردار تا پلس میله کې د خپل صحابي د ژوند او د مرګ
پته نه لګي. او ورسره 1500 صحابه دي. تاسو واورېدل الله حبیب ورته سووي وایي څوک چې په دې سفر کې دی ورته بنځي، او د الله حبیب ورته وایي انتم خیر اهل الارض، تاسو نن په مخ د ځمکه د ټولو نه غوره یې. ادا یو مسله ده، وایي د تمام دنیا اولیاء کرام کرا جمع شي نو د یو ادنا صحابي مرتبه ته نشي رسیدي. ابا یې څنګه مسله ده؟ څنګه مسله مکا د تمام دنیا اولیاء او نیکان کرا جمع شي د یو ادنا صحابي مرتبه ته نشي. دا قول زمون اکثرو محدثین او مفسرین ذکر کړي. د ابن مبارک رحم الله نا تپوس شوی و عمر ابن عبدالعزیز بهتر دی او که حضرت معاویه رضی الله عنه. معاویه رضی الله عنه صحابی دی، عمر ابن عبدالعزیز رحم الله دا یو خلیفہ راشد دی او عمر ثانی ورته وی. نو ابن مبارک رحم الله ګور عمر ابن عبدالعزیز په خپل ځای یو لوی مقام لري، ځکه ورته عمر ثانی وی. ځکه ورته سوی عمر ثانی ورته وی. او ابن مبارک رحم الله ورته وی معاویه رضی الله عنه چې په کوم سفرونو او جهادونو کې د الله د حبیب سره مرګرتیا کړي او دا هغه د اس پس پیغمو کې کوم دوړه راغلي وی په زورګونو عمر ابن عبدالعزیز د غدوړي ته نه رسی. څه پوښوي په خبره باندې 1500 صحابه دي خو په غیب نه پوي چې دا باز ناپوه کم ځای نه په غیب پوه شو. ته ورته کم ځای نه لاړې تعالی وی تعویذ در باندې چا کړي، اکل وی پانغری کې دی، کله وی په تنور کې دی، کله وی فلانی ځای کې چا حق کړي. انا پوه وی موږ له تعویذ رويستو د الله حبیب ته پته نه لګیدا. نو بیعت شروع کو د الله حبیب چې الا بزو چې موږ د عثمان رضی الله تعالی عنہ بدله والو، ځکه درې رضی سار کړو، درې ورځې ایثار کړو. دا بیعت پدیو په مرګو پدیو چې تیخ تبن کو. اور د عثمان رضی الله عنه سمره لوی شان دي ټول صحابه چې بیعت کو هماله خیال لیکو دي. نو نبی کریم علیہ السلام دا خیر لاس مبارک راوا غستو اپا دی گس لاس کی خو وی دا د عثمان د پاره بیعت کا ژوند دی هغه به مخورو. صحابه وي زموږ د لاسونو نه د عثمان رضی الله عنه د پاره د الله د حبیب لاسو بهترو خپل خلاص مبارک راوا غستو اده په دې ګس کې خو دا د عثمان رضی الله عنه یو لوی مقام او چې الله ورته یو لوی مقام ورکو. د الله حبیب بیعت کولو د ټول نمخ کې اهل علم تاریخ والو لیکلي چې بیعت کړو سنان ابن ابي سنان الاسدي رضی الله عنه دے. څوک دی بھائی؟ سنان ابن ابي سنان. څوک دی؟ د ټول نمخ کې بیعت وکړو. وای کله چې مشرکان واورېدل چې دا خو په مرګ بیعت کوي نو یریدل په زړونو کې یو یره وا زر عثمان رضی الله عنه رولې ګلو ایله پته چې خو په مرګ بیعت وکړو او د الله د حبیب او د صحابه او قوت او شجاعت خدای ته معلوم. نو کله چې د دې بیعت مبارکه بارکه واورېدل نو یریدل الله په زړونو کې یره وا چولا. عثمان رضی الله عنه او یو لس کسان د مسلمانانو نور مو دې زر زر را پرې خل زر زر دا را پرې خل. او دا الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم ته دا پته ولګیدا چې عثمان رضی الله عنه خو شهید نه دی او الٰه العالمین دا آیات رولې ګلو. فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین
بیشک راضی شوه دی الله د مومنانو نا ایمغه تاسو خونو دا سو کیا دی د عرش مالک وای د پیغمبر مرګري ګوره مومنانو کدی لچا منافق او خپل ایمان بایلو اجي الله ورته مومن وای او ته چې کڅوګل منافق وای موږ ولسنه شوې نو د الله مقابله کې کنه کې بعضی مریان د بعضی بيدینو د خوشحالولو د پاره سوي وای ک ټول صحابه له سو منافقان وای موږ ولسنه وایو دا خدا سره چې ته چې الله د کتاب څوک مخالفت کوي موږ ولسنه کو وای بشک راضی شوه والله د مؤمنانو نکله چې بیعت کول تاسو سرا لان ددا غوننا فعلم ما فی قلوبهم ای زمون سا عجیب کتاب الله را لګره رب کریم ته پتاوا چې دا سید دین دشمنان به پیدا کی چې اخر زمانہ کې به وای چې دا صحابه د پیغمبر سره ظاهرا مرګریو خو پزړه کې مرګرینو وای فعلم ما فی قلوبهم دلته دی رستو امت تر قیامت د صحابه او د زړه الوی سورته وای وای فعلم ما فی قلوبهم الله تپت ودا ایمان او دا اخلاص چې د دې پزړونو کې فانزل السکینه علیهم نور علی گله او آرام او سکون پدوی واثابهم فتحا قریبا او بدلکی ورکڑی ودوی تا فتح نزدیک او سلمت ابن الاکوع رضی اللہ عنہ درې پیری بیعت کړو سو پیری بیعتو تاریخی خبر ډېر ضروری یو ځل په اول کې کو به په منځ کې کو به په آخر